الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا أول له ولا آخر له لا ولد له ولا والد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا وأتقانا وأزكانا أحمد الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا اعتكاف إلا في مسجد جامع وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اعتكف 10 من رمضان كان كحجتين وعمرتين وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وری. اللهم صل علی محمد. زما عزتمندو حاضرینو بهر اوریدونکو، رمضان المبارک په ختمېدو باندې د داغي اخیرنۍ عشره شروع کېدو والا ده. چونکه رمضان المبارک کی مختلف عبادتونه الله رب العالمین مقرر کړی دي. بعضی فرض دي، بعضی سنت دي، او بعضی واجب دي، او بعضی نوافل دي. او داسې عبادتونه به کې هم شته چې هغه عبادتونه د رمضان نه بغیر په بل ټیم کې هغه نه کېږي. لکه دا د رمضان المبارک د ورځې روژه یو انسان ته چې په دې باندې کم ثواب میلاویږي، نو هغه ټول عمر په روژو باندې نیولو باندې او دا ثواب نه میلاوي. بیا الله رب العالمین په دې کې خصوصا په دې آخره کې عبادت په بندګانو باندې مقرر کړلی چې یو پای کې اعتکاف دی. عزتمندو اعتکاف یو اعتکاف او واجب اعتکافی او یو اعتکاف سنتی اعتکاف دی، او دریم اعتکاف نفلی اعتکاف هغه ته ویل کېږي. واجب اعتکاف دی ته ویل کېږي چې انسان وایي زما پلان کې کار وشه یا پلان کې مریض خشه، نو زه به دومره ورځې اعتکاف وکم. دا د رمضان نه بغیر هم کېږي، په رمضان کې هم کولی شي، او چې څومره ورځې نظر دې منل دی نو هغه پوره کول پکاري. د اعتکاف یو عبادت دی. بل نفلی اعتکافی، نو نفلی اعتکاف د پاره صحت نشتا، روزه مولا لازمی نه ده، بلکې بغیر د رمضان نم مسلمانان هغه کولی شي. او هغه اعتکاف کې الله رب العالمین دغه انسان له ثواب ورکوي. دریم اعتکاف چې هغه سنتی اعتکاف دی، او فقها دیتا سنت علی الکفایه وایي. یعنی که محله کې دغه اعتکاف چې کوم د رمضان المبارک په د اخرنۍ عشره په د اخرنۍ لسو ورځو شپو کې کېږي، پورا محله کې یو قسمونه کې، نو په دې باندې پورا محلې والا ګناهګار دي. او که یو قسم د هغې نه دا اعتکاف وکړه د ټولو غاړه ازادېږي. د دې اعتکاف متعلق یو څو خبرې په دې جمعه باندې کوو. یو خبره چې اعتکاف څه ته ویل کېږي، تعریف د اعتکاف. دویمه خبره په دې اعتکاف باندې څه میلاویږي، فضایل د اعتکاف. او دریمه خبره د اعتکاف سنتی اعتکاف کله شروع کیږي او کله ختمیږي د دې وخت. او څلورمه خبره د اعتکاف پیدې څه دي، او پنځمه خبره د دې متعلق بعضی مسائل، ځکه مسائل خو ډیر دي خو بعضی د هغې نه به بیان شي.